درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. باور یم چې روغ او صحتمند ژوند به ولرئ. د لسم ټولګي کیمیا نو بعد دی. نن ورځ دویم سفر کې په ټوله معنا پای ته ورسېدو. نن ورځ په دریم سفر کې پیل کوو. موضوع مام کیمیاوي اړیکې یا کیمیکل بوند ده. کتابچو کې یادداشت کړئ دریم سفر کې. په دریم څپرکي کې زده کوونکو مونږ چې یایو مونږ کیمیاوي اړیکې یایو. کیمیاوي اړیکو ته په انګلیسي کې کیمیکل بونډز هم ویلی کېږي، یعنی کیمیکل. کیمیاوي بوند یا کیمیکل بوند یا کیمیاوي اړیکې زده کوونکو. د کیمیا علم نه بغیر په اجتماعي ژوند کې اړیکې شته. د بیلګې په توګه د دوه ورونو ترمنځ د ورورۍ دا یوه اړیکه ده، یا هر هغه څوک چې په یوه کلي کې اوسیږي د کلیوالي دا یوه اړیکه کیدلی شي، یا په عموم کې افغانیت هم یوه اړیکه کیدلی شي. احمد هم افغان دی، محمود هم افغان دی، د دې ترمنځ یوه اړیکه ده. دغه د څه شي اړیکه ده؟ افغانیت اړیکه ده. اسلامیت هم اړیکه کیدلی شي. احمد هم مسلمان او محمود هم اسلامیت د دې ترمنځ یوه اړیکه ده. او د موږ خوږ پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسې اړیکې مه قطع کوئ، یعنې د خپلوانو او دوستانو سره اړیکې قایمې وساتئ. د هغې پوښتنې ته ورشئ. زده کوونکي هدف مې داسې و چې د یو څو بیلګې مو چې وي چې موږ فقط اړیکې وپېژنو، ارتباطات وپېژنو. په اجتماعي ژوند کې هم شته او په ساینس کې هم شته. په ساینس بیا عموما په کیمیا کې کیمیاوي اړیکې چې دي په دې نه به بحث کوو. زده کوونکو موږ په کیمیا کې کیمیاوي اړیکې داسې تعریفوو چې هغه قوه ده چې د اتومونو ارتباط سبب ګرځي او په نتیجه کې مالیکولونه، راډیکالونه او د کرسټالونو جوړېدو سبب کیږي. موږ یایو چې په کیمیا کې په میلیونونو مرکبات شته. که موږ تاسې نهم ټولګي کیمیا وکړو هغه کې وایي چې د عضوي مرکباتو شمیر 60 میلیونو ته رسیږي. حال دا چې شمیر یې دې نه اضافه ده. په دې 60 میلیونو کې د څومره مالیکولونه مرکبات چې جوړ شوي دي دا د اړیکو په واسطه جوړ شوي دي. که چیرې دا اړیکې نه وای دومره ډېر مرکبات تو جوړېدل ناممکن و، ستونزمن و. که چېرته موږ تاسې یوه بیلګه په پام کې ونیسو، که زه ولیکم چې H2O دا یو مرکب جوړ شوی ده. دا ځکه یوه قوه شته چې هایدروجن او اکسیجن یې سره کمته دي. هایدروجن دې ته نه پرېږدي چې فرار وکړي، یا اکسیجن ته اجازه نه ورکوي چې دې مرکب نه بیل شي. یا د بیلګې په توګه که موږ خړو مالګه پام کې ونیسو، هغه قوه چې د اتومونو ارتباط سبب ګرځي دې ته کیمیاوي اړیکې ویلی کېږي. دغه سودیم او کلورین په منځ کې یوه قوه عمل کوي. هغې قوې ته څه ویلی کېږي؟ کیمیاوي اړیکې ویلی کېږي. اوس که چېرته قوه نه وای کلورین به تلای، د ارتباط ستونزمن. نو موږ ځکه یایو هغه قوه چې د اتومونو ارتباط سبب ګرځي چې په نتیجه کې مالیکولونه، راډیکالونه او د کرسټالونو جوړېدو سبب کېږي. دغه د کیمیاوي اړیکو موضوع دا د کیمیا یوه مستقل بخش ده. نظري کیمیا عمده برخه تشکیلوي. د کیمیاوي اړیکو ډېره موضوع په نظري کیمیا کې د بحث لون ته نیولی کېږي. او له دې پرته تاسې دا مه هېروئ د اتومونو او مالیکولونو په منځ کې کله چې د اړوند اتومونو انرژي 10 کالوري فارمول وي، 10 کالوري فارمول وي، په دغه وخت کې د کیمیاوي اړیکو جوړېدل ممکن دي، که نه له دې پرته ممکن نه دي. دا عادت ممکن فرمونه کې هم ته راوړي چې مقدار یې وښیي. تاسې به 10 کالوري فارمول که چېرته لیکلی شوي وي دا به سم ځواب وي.
یعنی کچېرې د انرژۍ مقاومت کچه د اتومونو او مالیکولونو ترمنځ اړوند اتومونو ترمنځ څومره وي 10 کالوري فارمول وي دا سم دی. او په کیمیاوي اړیکه کې یو حکمت دا مرکې دی کله چې کیمیاوي اړیکې جوړیږي دا د اتومونو او مالیکولونو باثباته الکتروني جوړښت لوس درسي دی هغې نه. یعنی مونږ کولی شو چې د کیمیاوي اړیکو جوړېدو په واسطه اتومونو ته سټیبلیټي یا ثبات ویرکو یا پایښت ویرکو. زده کوونکو تاسې که فکر وکړئ د کیمیاوي اړیکو ډولونه وروسته غږیږو. د کیمیاوي اړیکو جوړېدو په هکله په یوه نظریه وه په 1914 میلادي کال کې د لیویس په نوم یو عالم ده 1914 میلادي کال کې لیویس لیویس د کیمیاوي اړیکو جوړېدو نظریې ته انکشاف ورکړو. د نوموړې نظریې مطابق کیمیاوي اړیکه هغه وخت جوړیږي کله چې د دوه اتومونو په منځ کې دوه الکترونونه شریک شي یا که چېرته اړیکه دوګونې بیا باید 4 شریک شي که چېرته اړیکه درېګونې باید 6 شریک شي. اصلا د نوموړې نظریې هدف داسې دی چې کیمیاوي اړیکې د الکترونو د شریکېدو په نتیجه کې جوړیږي چې دغه نظریه اصلا چاته منسوبیږي لیویس په نوم عالم ده هغې ته منسوبیږي. بیلګې په توګه که موږ داسې دا یو هایدروجن ولیکو دا یو الکترون دا بل هایدروجن دا بل الکترون. ګوره اتومونو په منځ کې چې کله الکترونونه شریک شي په نتیجه کې چې جوړیږي کیمیاوي اړیکې جوړیږي. مخکې دی نه چې د کیمیاوي اړیکو په ډولونو نه موږ بحث وکړو. یو دوه عنوانونه یو اوکتیت قاعده او دویم د لیویس سټرکچر یا د لیویس جوړښت په دې غږیږو. اول اوکتیت قاعده سره ولیکئ. اوکتیت قاعده تاسو که فکر وکړئ دا اوکتیت لفظ چې ده یا اوکتیت یا اوکتان دا تقریبا مترادف کلمات دي. معنی چیه ده؟ اوکتیت یا اوکتان دا اتو ته ویلی کیږي. د یو اتوم په آخري مدار کې د اتو الکترونو په راکېدلو ته اوکتیت قاعده ویلی کیږي. هر اتوم کوشش کوي چې په خپل آخري مدار کې اوته الکترونونه فرا کړي. د دې اوتو الکترونو په راکېدلو ته اوکتیت قاعده ویلی کیږي. اوس ممکن پوښتنه پیدا شي چې دا اوته الکترونونه سره کم ته فرق کوي. ځکه داسې یوه بېلګه ولیکم زده کوونکو. که کاربون ولیکو کاربون په آخري مدار کې 4 الکترونه لري. 4 ګوره دې اوکتیت نه دی فرا دې په خاطر چې خپل اوکتیت فرا کړي دا 4 نورو الکترونو ته هم اړتیا لري. یو الکترون دې هایدروجن دا به دې سره شریک کړي یو هایدروجن بو دغه کې اړیکه جوړه کړي او یو الکترون به شریک کړي یو هایدروجن دلته او یو هایدروجن هم دلته. اوس یې کاربون اوکتیت یو 2 الکترونه 3 4 5 6 اوه دا کاربون په خپل آخري مدار کې څو الکترونه فرا کړل؟ اوته الکترونونه. خو هایدروجن ته هم فکر وي دا په 2 الکترونو مشبوکیږي. موږ نشو کولی چې هایدروجن په یو مدار لري د اول مدار د 2 الکترونونو زیات ظرفیت نه لري. نو تاسو به دا ومنئ چې د هایدروجن په همدې 2 الکترونو مشبوکیږي فرا کیږي. مشبوع دا معنی چې نور اړتیا نه لري. یا فرض مثال مشبوع په دې یو مشبوع دی غیر مشبوع په 11 ټولګي کې ما ویلي وو. غیر مشبوع په دې معنی چې اړتیا لري ضرورت ده او مشبوع دا معنی چې بشپړ پوره یا ډک ده. نو دا هایدروجن په همدې 2 الکترونو سره کم ته کیږي فرق کیږي. یا که یوه بله بېلګه ولیکو زده کوونکو که زه داسې ولیکم یو اوکتیت قاعدې فوره چې سودیم جامع کلورین دا مساوي کیږي له څه شي سره؟ دا زده کوونکو له سودیم کلوراید سره مساوي کیږي یا جوړیږي.
داس کې 2 کلورین دي، داس کې 1 کلورین ده. دا په څو کې ضرب کو؟ دا په 2 کې ضرب کو. 2 کلورین ده، 2 کلورین، 2 سودیم ده، 1 سودیم ده، دا بم 2 شي. اوس کچیرته ز سودیم ولیکم ده هسته شوه. ګوره دا سودیم 3 مدارونه لري، 1 2 دای 3 جامع. کلورین هم 3 مدارونه لري، دا 1 دای 2 دای 3. زده کوونکو دغه سودیم په اول مدار کې 2 الکترونه دي، 2 په دویم کې څو دي؟ 8 دي، 3 4 5 6 9 دای 8. او په اخري مدار کې 1 الکترون لري. دا کلورین که وکسایم په اول کې 2 په دویم کې 8 4 5 6 9 بالاخره 8. او په اخري مدار کې څو الکترونه دي؟ او 9 الکترونه دي. 1 2 3 4 5 6 دای 9. اوس سودیم هم دا هیله لري چې خپل اخري مدار کې 8 فرع کړي. کلورین هم دا هیله لري. اوس دا سودیم په اخري مدار کې 1 الکترون لري او کلورین 9 لري. یو موقعیت نه دی فرع. دې موقعیت پر کېدلې فرع الکتروني تبادله صورت نیسي، سره کم ته صورت نیسي. دا سودیم دا فالز ده او د فلزاتو عموم کې یو خاصیت دا ده چې خپل الکترون یې لو سویر کوي. کچیرته دغه سودیم د یو الکترون د لو سویر کی دغه مدار چې دا به منځ لوټ شي. تاسو دې ستم توجه شئ. ګوره دا سودیم ضرب قلم سودیم دای هسته اول مدار کې څو الکترونه دي؟ 2 دي. دا اخیری مدار چې دا دریم دا چې کله لو سویر کې د یو الکترون فقط د یو کې دغه دویم مدار پوت شي. په دویم مدار کې څو الکترونه دي؟ 3 4 5 6 9 8. ګوره سودیم خپل وکتت فرع کو. اوس د کلورین وکتت ته تاسو متوجه شئ. 1 2 3 مدار لري. فاول کې 2 الکترونه دي، په دویم کې 8 دي، په دریم کې څو؟ دا ځکه 9 الکترونه دي. خو کله چې یو الکترون دې ځینه راشي معنا دا چې کلورین هم څه کوي؟ خپل وکتت پوره کوي. 2 3 4 5 6 9 بالاخره 8. اوس که وکسئ کلورین هم په اخري مدار کې 8 الکترونه فرع کړل او سودیم هم 8 الکترونه فرع کړل. دې ته زده کوونکو چې لیکيږي دې ته وکتت قاعده لیکيږي. کله چې اتم خپل اخري مدار کې 8 الکترونونه فرع کړي. یا ایدینا پرتا د وکتت قاعدې نه بغیر موږ یو بل عنوان د هغې ته د لیویس جوړښت ویلی کېږي یا لیویس ډاټ سټرکچر یا لیویس ډاټ ډیاګرام. دا نومونه دي. تاسو ولیکئ کتابچه کې لیویس جوړښت. لیویس جوړښت یا لیویس سټرکچر. دا لیویس سټرکچر موږ تاسو په دې ان شاء الله بحث کوو. غږیږو دومره زده کړئ چې په یوه مالیکول کې د ویلنسي الکترونونو مجموعې ښودل د ټکو او خطونو په واسطه عبارت له لیویس جوړښت څخه دی. په یوه مالیکول کې د ویلنسي الکترونو ښودل د ټکو او خطونو په واسطه عبارت له لیویس جوړښت څخه دی. په دا لیویس جوړښت کې یوه خبره دا مهمه ده چې موږ باید اول ویلنسي الکترونونه وپېژنو. ویلنسي الکترونونه څه شي ته ویلی کېږي؟ کتابچو کې ولیکئ ویلنسي الکترونونه. داسې لیکو چې د یو اتوم د اخري مدار الکترونو ته ویلنسي الکترونونه ویل کېږي. زه یوه بیلګه لیکم داسې کې که وکسو کاربون ده هسته ده، دا یو مدار، دا 2 مدار. کاربون په دغه اول مدار کې 2 الکترونه لري، په د دویم یا اخري مدار کې 4 الکترونه لري. موږ تاسو ووایو چې د اخري مدار الکترونو ته ویلنسي الکترونه ویل کېږي. نتیجه دا چې کاربون به څو ویلنسي الکترونه ولري؟
څلور ولنسي الکترونونه به ولري. یا که زه ولیکم نایتروجن دا هسته شوه یو مدار دی هم دوه مداره. په اول مدار کې دوه الکترونه دي ځکه زه پوهېږم چې نایتروجن اتومي نمبر اووه ده په دې معنی چې اووه الکترونه لري. دا دوه الکترونه په اول کې او د پنځه چې پوته شول درې څلور پنځه دا په اخري مدار کې مونږ وپوهېدو چې نایتروجن ولنسي الکترونو شمېر به څو وي دا به پنځه ولنسي الکترونه لري. کله چې موږ تاسې لیوس جوړښت رسموو لیوس جوړښت رسمولو لپاره ضرور داسې ده چې موږ تاسې اول باید ولنسي الکترونونه په یو مرکب مالیکول کې چې وي دا به ټول سره جمع کړو. دا بیا نیم د ټکو په واسطه ښیو او نیم د اړیکو په واسطه ښیو. دا چې کوم الکترونونه د ټکو په واسطه ښیو کوم د اړیکو په واسطه ښیو دا نه به تاسې اوس پوه شئ. خو یوه خبره مایره وای مونږ د لیوس جوړښت زده کړی هدف چې ده مونږ ویلې زده کوو ګټې چې ده ګټه یې د هغه ده لیوس جوړښت مونږ ته بانډینګ او نان بانډینګ الکترونونه راښایي. بانډینګ څه معنا؟ بانډینګ معنا د اړیکو او نان بانډینګ معنا آزاد الکترونونه راښایي. موږ ته د لیوس جوړښت دا راښایي چې په یوه مالیکول کې څو آزاد الکترونه موجود دي او څو د اړیکو الکترونونه موجود دي. د لیوس جوړښت نه موږ یو دا معلومات هم حاصلولی شو. بانډینګ الکترون بانډینګ الکترون څه معنا؟ د اړیکو والا الکترون او دویم نان بانډینګ دی. نان بانډینګ الکترون نان بانډینګ الکترون هغه الکترونونه دي چې د هغې په مرسته اړیکې نه وي جوړه شوي. مونږ کله چې د لیوس جوړښت زده کوو مونږ ته بیا دا معلومات کیږي چې په دې مالیکول کې کوم بانډینګ الکترون دی او څومره نان بانډینګ الکترون موجود دي. زه داسې کې یوه بیلګه په پام کې نیسم زده کوونکو تاسې متوجه شئ. زه غواړم چې د میتان د لیوس سټراکچر یا د لیوس جوړښت رسم کړم. اول ولنسي الکترونو مجموعه پیدا کوو. کاربن ولنسي الکترونو شمیر څومره ده؟ څلور ده ځکه چې څلورم ګروپ کې موجود ده. څلور ولنسي الکترونونه جمع. هایدروجن په اول ګروپ کې د یو ولنسي الکترون لري خو چې څلور سره ضرب کې دا به څو شي؟ دا به څلور ولنسي الکترونه شي. مساوي به اوته ولنسي الکترونه شي. اوس دا اوته ولنسي الکترونه به د ټکو یا خطونو په واسطه ښیو. کاربن ګوره کاربن ولنسي الکترونو شمیر څومره ده؟ څلور ده. څو هایدروجنونه دي؟ څلور دي. یو دوه درې او بالاخره دا څلور. دا الکترونونه هم زه د ټکو په واسطه ښیم. یا کولی شئ په کتابو کې داسې وړه کراس په واسطه هم ښیلی داسې وښیئ. یو دوه درې څلور نقطې شوې دا کاربن الکترونه شول او څلور کراس علامې شوې. دا مجموع څو کېږي؟ اوته الکترونه. دې ته چې ویلی کېږي دې ته لیوس جوړښت. کولی شئ اړیکې هم رسم کوئ فرق نه کوي. یا که زه ولیکم چې کاربن دای اکساید او وغواړو چې د لیوس سټراکچر یا د لیوس جوړښت رسم کړو. اول ولنسي الکترونو شمیر پیدا کوو. داسې پیدا کوو. کاربن ولنسي الکترونو شمیر څلور ده جمع. اکسیجن په شپږم ګروپ کې دا شپږ ولنسي الکترونه لري چې په دوو کې ضرب کړو دا به 12 ولنسي الکترونه شي چې سره جمع یې کړو مجموع 14 ولنسي الکترونه شي. دا 14 ولنسي الکترونه زه اوس داسې تقسیموم. ګوره دا یې کاربن ده. په دې کاربن کې څلور ولنسي الکترونه دي. یو دوه درې څلور. دا مې د ټکو په واسطه وښیل. څو اکسیجن دي؟ دوه اکسیجن. یو دا یې دوه. اکسیجن څو الکترونه لري؟ شپږ ولنسي الکترونه لري خو دوه اتومه دي. دا به څو شي؟ دا به 12 شي. دا اکسیجن هم شپږ ولنسي الکترونونه لري. زده کوونکو اوس په دغه ځای کې دا کاربن څلور الکترونونه لري ولنسي. غواړي دا اوته فرق کړي. دې اوته فرق کېدو لپاره دا مجبور او مکلف ده چې دا الکترون یې دې سره شریک کړي او دا یې دې سره شریک کړي. دا الکترون یې دې سره شریک کړي او دا یې دې سره شریک کړي. اوس وکړه یو دوه درې څلور.
15 شپږ اووه یک کاربن اوکتت حالت په راشو. دا اکسیجن که وکسو 2 الکترونونه 4 15 شپږ اووه اکسیجن هم څو په راشول اوته په راشول اوکتت حالت بشپړ شو. اوس د کوونکو دا شکل چې موږ د خپل د لیوس سټراکچر دی یا د لیوس جوړښت ده. اوس موږ ته سوي چې لیوس جوړښت موږ ته دا هم ښیي چې دا اتوم څو جوړې آزاد الکترونونه لري او څو د اړیکو الکترونونه لري. اوس که موږ تاسې متوجه شو دا اکسیجن څو جوړې نان بونډینګ الکترونونه لري. یوه جوړه د هغه ده یوه جوړه د هغه ده نان بانډینګ الکترون یعنې هغه الکترونونه چې اړیکې نه دي جوړې کړي څو جوړې دي دا 2 جوړې دي. او کاربن نان بانډینګ الکترون نه لري داسې الکترون نه لري چې اړیکې نه وي جوړه کړي. دا اکسیجن که وکسو 2 3 4 نان بانډینګ یا 2 جوړې نان بانډینګ الکترون لري دا اکسیجن هم. اصلا خبره په دې کې ده چې د لیوس جوړښت موږ ته دا هم راښایي چې څو اړیکې باید د اتومونو په منځ کې جوړې شي تر څو اوکتت حالت په راشي. که داسې کې وکسو که چېرته د یوه اړیکه جوړه شي 2 الکترونونه 4 15 شپږ اوکتت نه شو په را نو ځکه اوس باید چې وشي دغه اتوم یې دې سره باید چې وکړي اړیکه باید جوړه کړي زده کوونکو. که څوک پوښتنه وکړي چې د امونیا فارمولا NH3 ده تاسې مو ته د امونیا هغه رسم کړئ دا لیوس جوړښت یې ته رسم کړه. ته په ټولو نه اول دا کور کوي چې د امونیا د ویلنسي الکترونو مجموعه په پیدا کوي. دا یوه بیلګه بل عمل کوم. امونیا فارمولا NH3 ویلنسي الکترونو مجموعه چې کله پیدا کوئ زده کوونکو دا په دې ترتیب سره پیدا کولی شي. نایتروجن 5م ګروپ کې ده 15 ویلنسي الکترونونه به لري جمع یې. هایدروجن یو ویلنسي الکترون لري خو 3 اتومه دي چې 3 سره ضرب کو دا به 3 ویلنسي الکترونونه شي. 15 جمع 3 به مساوي شي 8 ویلنسي الکترونونه. اوس دا 8 ویلنسي الکترونونه زه سره کم ته وویشم دا نایتروجن شو. څو هایدروجنه دي؟ دا یو هایدروجن دا 2 هایدروجنونه او دا 3 هایدروجن. زده کوونکو نایتروجن څو ویلنسي الکترونونه لري په دا ځای کې 15. دا 15 زه د ټکو په واسطه ښیم 3 4 او 15. هایدروجن یو ویلنسي الکترون لري یو دا هایدروجن هم یو دا هایدروجن هم یو دا به دې سره شریک شي. ویلې شریک کېږي ځکه نایتروجن 15 الکترونونه لري دا باید 8 په راکشي 8 په راکولو پورې دا باید دې سره شریک شي دا باید دې سره شریک شي او دا باید له دې سره شریک شي. دې ته لیوس سټراکچر یې لیکي یا لیوس جوړښت ده. اوس که نایتروجن وکسئ 2 الکترونه 4 شپږ اوته هم یې اوکتت بشپړ شو هم مو لیوس جوړښت ولیکلو او هم موږ ته دا معلوم شول چې نایتروجن هایدروجن په منځ کې 2 ګونې اړیکه نه باید جوړه نه شي ځکه که اړیکه بله هم اړیکه جوړه کړو یو خو دا چې هایدروجن نور الکترونونه نه لري او دویمه مسله دا چې نایتروجن بیا د اخري مدار الکترونو شمیر اضافه کیږي. دا اوس د کوونکو لیوس سټراکچر یا د لیوس جوړښت په راتلونکې ورځ انشاءالله په کتابو کې بعضې شکلونه دي په هغې نو بیا بحث کوو. نن همدومره کفایت کوي. کامیاب بریالي او سرلوړي اوسئ. د خدای په امان.